السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم. درود شريف وعلى آل محمد. محترمو د تعلیماتو دا اخیری نشسته بمنځ کې 11 نه بعد وقفه ده 12 بجې رسي. دا نشست چې کوم ده دا بیان نه ده بلکې یوه مذاکره ده. هغه مذاکره موږ تاسو ډېر په غور سره او توجه سره اورو. الله تعالی جل جلاله د ماته د حق وینا توفیق نصیب کړي او بیا موږ تاسو ته بغیر باندې د عمل توفیق نصیب کړي. محترمو د مذاکرې چې کوم موضوع ده هغه پورا دین او د دین اسلام اجمالی او تفصیلی مختصر نقشه په دې کې موږ تاسو په دې اجتماع کې د پرون مسبوقین نه د خپل مشرانو نه اکبرو نه پورا دین په حواله سره اورو. خدغه پورا دین د دې اجزا څه دي د دې شعبې څه دي دین کامل او دین ناقص دا چاته د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین یا چې په دین اسلام باندې کومه معاشره په دینی تعلیماتو باندې هغه خستی او هغه د دین په تعلیماتو باندې آبادی د هغه څه نمونای د هغه خدوخال څنګه او څلورم دا چې دغه دین اسلام دې باندې به په اسانه سره عمل څنګه ممکن شي. نو دا یو درې څلور نکتې دي په دې باندې به ان شاء الله خبره کوم مختصر. محترمو دین اسلام دی الله تعالی جل جلاله و مشتاسو باندې په خپل بندگان باندې چې کوم انعامات کړي بشمار انعامات وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. یو انسان دغه شمار نشي کوا یو اعلی او یو پیمانه دی الله دی نعمتونو شمار نشي کوا. پاغي کې یو ډیر عظیم شان نعمت دا دی الله تعالی جل جلاله دغه دین دا چې موږ تاسو ته راکړه. دغه دستور زندگی دا دغه پاکیزه زندگی دا او دغه د زندګۍ د تیرولو طور طریقې دي چې الله تعالی جل جلاله موږ تاسو ته رهنمایي کړې ده. دغه دی الله تعالی جل جلاله په نعمتونو کې د ایمان نه بعد یو عظیم شان دی الله نعمت. دغه دین اسلام چې الله تعالی جل جلاله مشتاق ته په خپل کلام کې ارشاد فرمایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه چې تاسو اے ایمان والا اے مسلمانانو اے ایماندارو تاسو په اسلام کې پورا داخل شئ. نو چې دغه پورا دین مستاسو وبجن دین اسلام یو اجزا دي دغه څه حصے دي یو د دین اسلام شعبې دي. زه دغه خبره مختصرا او بغیر د تفصیل نه عرض کوم چې کوم مقصد ده چې هغه مقصد فات نه. محترمو د دین
یو داسې حصي دي او داسې اجزا دي چې په هغې کې یو مسلمان ته هم استثنا نه ده حاصل. د هر مسلمان هغې باندې د هغې دپاره هغه نصاب زندگی ده. د هغه په زندګۍ کې به دا خامخا موجود دي. د دین داسې اجزا دي، دا د دین اعضا دي، دا د دین حصې دي. نو دغه حصې دا هغه حصې دي چې په دې کې کچېرې یوه حصه نه وي، دا داسې ده لکه د انسان اعضایي په اعضاو کې څه اعضا نه وي نو معذور انسان. نو داسې کچېرې د انسان په زندګۍ کې دغه نصاب مکمل نه وي نو د دغه انسان دین مکمل نه ده. نو موږ تاسو ته په خپل ګریوان کې دا کتل پکار دي چې آیا د الله طرف نه چې موږ ته کوم دین راکړل شوی ده، کوم نصاب متعین کړل شوی ده، آیا هغه نصاب باندې موږ پرایو او که نه. په هغې کې ټولو نه اول شی د دین په اجزاو کې او په حصو کې هغه عقاید دي. عقاید دا د دې تعلق عمل سره نه ده. د عقایدو تعلق عمل سره نه ده، دا د زړه یقین سره تعلق لري چې تا د الله تعالی جل جلاله په وحدانیت باندې ایمان ده، په آخرت باندې ایمان ده، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر رسالت او په نور انبیاء علیهم السلام پر رسالت باندې ایمان ده، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ختم نبوت باندې ایمان ده. دا چې څومره چې دا ایمانیات دي، عقاید دي، دا ټول دا د دین یوه حصه ده. په دې کې ځنه بیا عقاید داسې دي چې ته امهات العقاید یې، او بعضې داسې دي چې ضرورت دین دي، او د دغه عقایدو بعضې حصې داسې دي نظریاتو سره متعلق چې په هغې کې د علماو دو رایې دي. هغه مسائل دي چې د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دور نه واخله تر نن دور رسې پای کې دو رایې چلی. نو بنیادی طور باندې د دین اسلام د موږ تاسو یوه حصه هغه ده چې هغه عقاید دي، هغه په هغې کې امهات العقاید دي، په هغې کې ضرورت دین دي، هغه د موږ تاسو د دین اساس ته بنیاد ده. دا د دین یوه داسې حصه ده چې دا ډېره نازکه حصه ده. په دې کې کله کله کچېرې د سړي په عقایدو کې فرق وي، نور عملی لحاظ سره هغه ټیک وي، خو د عقایدو معمولی فرق سره هم انسان کله کله د اسلام نه هم بار وځي. کچېرې د یو سړي په دې عقیدې کې یعنی په دې خبرې کې شک وي، یقین نه وي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا آخري پیغمبر ده، نو تاسو څه خیال ده چې دغه سړی د اسلام نه خارج ده او که نه ده خارج؟ حالانکه یوې خبرې کې شک ده. نو د عقایدو په باب کې اسلام کې نزاکت ډېر ده، خو دا یوه بنیادي اساسي حصه ده، دا بنیاد ده د دین. د دین یوه حصه او یو جز هغه عبادات دي، لکه مونځ شو، روژه شوه، حج شو، نور عبادات شو. په دغه عباداتو کې بیا درجه بندي ده، فرض دي، واجب دي، داسې بیا مستحبات او نوافل. نو عبادات دا د دین داسې حصه ده چې د دې تعلق به څه سره ده؟ عمل سره ده. دغه عباداتو سره د چې کوم دی الله بندگان دي دو خپل رب سره تعلق مضبوط شي. د هغې د کومه زندگی ده دا د دنیا دپاره نه وي او د خپل رب دپاره، ځکه چې دغه عباداتو سره د الله سره تعلق مضبوطي په ذکر او اذکار سره، په لمونځونو سره، په تلاوت سره، په روژو سره، په حج سره. نو دا هم د دین یوه حصه ده، یو جز ده، او دا صرف دا دین نه ده بلکې دا د دین یوه حصه ده. دریم نمبر دا معاملات دي. معاملات دا هم د دین حصه ده. د موږ تاسو الله تعالی جل جلاله لکه څرنګې عقایدو باره کې په قرآن او په حدیث کې د هغې موږ ته تعلیم راکړه او د هغې باره کې رهنمایي کړې،
بالکل همدرنګ ته په قران او په حدیث کې مشتاسو ته د معاملاتو باره کې هم رهنمایي کوي. لین دین دا، کاروبار دا، تجارت تا، مزاربت تا، شرکت تا، او درنګ ته چا سره نوکری کول دي او معاهدې دي، عهد و پیمان دا، دا ټول چې څومره معاملات دي په دې کې د اسلام خپل مشتاسو ته ډیره زبردست رهنمایي کړي او د اسلام مشته ډیر زرین اصول راکړي او ډیره بهترینه لارې راکړي ده. هغه معاملاتو کې کچېره د اسلام د اصول او د احکامو د اسلامي تعلیماتو پسدري وشي او باغې باندې عمل وشي، نو بیا د هغې د برکته په دغه معاملاتو کې نن سبا چې موږ تاسو په د معاشرې کې ګورو چې د معاملاتو د واجې نه په کور کور کې تنازع ده، په محلې کې تنازع او د هزار یعنی په یوې علاقې کې په زرګونو چې کوم لړۍ او جګړې دي د هغې د معاملاتو صفایي نشته منځ کې. هغه د اسلام تعلیمات ژوندي نه دي. که چیرې د مسلمانانو په معاشرې کې لکه څرنګه په منځ کې د اسلام او موږ دین ته ګورو، د الله حکم ته ګورو چې منځ په کومې طریقې سره کوو، منځ فرایض څه دي، واجبات څه دي او په منځ کې مستحبات څه دي. که چیرې مسلمانانو په خپل معاملاتو کې هم د دې خبره لحاظ کوله چې دا معامله کوم نه ماته د دین په روشنایي کې دا معامله کول دي، که زه نکاح کوم د دین په روشنایي کې کول دي، که زه چا سره کاروبار کوم نو زه د دین احکام معلوم کو، که چیرې زه چا سره مزاربت کوم نو اسلام څه تعلیمات ورکوي، که معلوم نه دي یو عالم نه سره تپاس وکړي او یا وي ته ځان خپله خبر کړي. نو بیا به د کوم نن سبا په معاشرې کې د معاملاتو د وجې نه چې د موږ تاسو معاشرې نه ډېر زیات په هغې کې بې انتها زرګونو مسلې پیدا دي، جګړې پیدا دي او خپل منځ کې نچکۍ پیدا دي. دغه لړۍ او دغه جګړې دغه شیونه به نه وي، خو چې کله د موږ تاسو په معاشرې کې دا د معاملاتو کې هم دا موږ د دین حصه وګرځو چې دا د دین حصه ده او دا داسې د دین حصه ده لکه څرنګه عبادات د دین حصه ده. څلورم نمبر معاشرت ته. محترمو، معاشرت دا هم د دین یوه حصه ده. معاشرت دا ده چې اسلام یو ډېر بهترین یو ډېر اعلی ترین معاشره تشکیل کړي. دین اسلام دا هر چاته خپل حق ورکړه، هر چاته خپل مقام ورکړه. د ولد خپل حقوق دي، د والدین خپل حقوق دي، د اولاد خپل حقوق دي، د ښځې او د خاوند خپل حقوق دي، د استاد او د شاګرد خپل حقوق دي، د رعایا او د حکیم خپل حقوق دي او حتی کې چې د زنورو حقوق دي خپل. نو محترمو، لکه څرنګه دین اسلام دا په دې کې موږ تاسو ته د عباداتو متعلق رهنمایي ده او د عقایدو متعلق رهنمایي ده، د معاملاتو متعلق رهنمایي ده. همدارنګه ته دغه دین اسلام موږ تاسو ته حسن معاشرت شي، موږ تاسو ته معاشرت شي چې سره په یوه معاشرې کې وخت رہی نو دا د خپل ګرد و پیش وګوري چې د سره چا حقوق متعلق دي. اوس پړوس په سره ناسته د پړوسی حقوق دي، حتی کې چې کله په یو گاډي کې په جهاز کې اسی په کې سورلی کوي یا یو طالب علم د په کلاس کې سره خپل سره کلاس کې یو کس ناسته هم نشینی ده او یا د نور داسې دي، نو اسلام تا ته د هغې حقوق او هغې سره حسن سلوک تایید او تاکید کوي. نو محترمو، معاشرت څه دي چې څومره حقوق الله تعالی جل جلاله پتا باندې په ما باندې واجب کړي، هر ذی حق ته خپل حق رسول. چې کله هر ذی حق ته خپل حق راسي او هر سره د بل د حقوقو د ادایګۍ باره کې محتاطي، هغې باره کې سنجدای، په هغې باره کې د الله نه ویریږي چې آخرت کې به دغه حقوق مالا تپاس کوي
هغه د خپل حقوقو نه د بل د حقوقو په ادایګۍ کې هغه ډیر زیات فکرمندي، هغه د ډیر فکرمندي چې په ما باندې د بل قرضه پاتې نشي. داسې خو نه چې سترګې مې پټې شي او د آخرت سفر شروع شي او د مخلوق حقوق د ما په ذمه باندې نه. د واجه نه د اسلام په اجزاو کې او په حصو کې یو عظیم الشان د دین یو جز دادا چې هغه معاشرت پنځم اخلاقیات دي. اخلاقیات دا د دین حصہ ده. د موږ تاسو د دین اسلام یو ډیره عظیمه حصہ هغه په اخلاقیاتو مشتمل ده. صبر ده، شکر ده، همدردی ده، خیرخواهی ده، رحم ده، ایثار ده، تواضع ده، انکساری ده. دا ټول چې کوم بهترین اخلاق دي د دې تاسو ګوره په قران او په حدیث کې څومره د دې فضایل دي، څومره ترغیب او تشویق ته، او څومره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې باندې د خپل د نبوت چې کوم بعثت اهم مقاصد دي. لکه څنګه فرمای انما بعثت معلما، نو هم درنګ ته فرمایي انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. دا دومره غټه د دین حصہ ده. نو هم درنګ ته د دین اسلام دا حصہ ده د اخلاقیات. نو موږ تاسو دا د دین هغه اجزا دي دته کوم آسان تعبیر کوو، نو آسان تعبیر دا ده چې دا د دین اجزا دي، دا د دین حصے دي. موږ تاسو ته هر یو ته، هر مسلمان ته په دغه آینه کې ځان کتل پکار دي چې د ما عقاید درستی او کنه، بیا د ما عقاید مضبوط او پخدي او کنه، د ما عبادت څنګه دي، د ما معاملات څنګه دي، د ما معاشرت څنګه ده، د ما اخلاقیات څنګه دي، او د اسلام د دین اسلام په کوم جز کې په ما کې کوم ځای کې کمزوري ده. د خپل ځان احتساب کول پکار، د مرګ نه مخکې د الله په مخ کې ودرېدل نه مخکې الله ته پېښې نه مخکې د هغې نه مخکې موږ تاسو خپل احتساب د خپل ځان جایزه واخلو چې یاره په دغه شي کې د ما کمزوري ده، په دې د دین په دغه حصے کې د ما ضعف ده، هغه ضعف لري کول پکار دي. کچېرې په اخلاقیاتو کې وي نو هغه لري کول پکار دي، معاملاتو کې وي هغه لري کول پکار دي. انسان کله د دین په یوې حصے کې تکړه په بل حصے کې کمزوري، نو هغه کمزوري لري کول پکار دي. لکه موږ تاسو د خپل د جسم صحت باره کې ګورو، کله سړی ده د سترګو نظر ټیک ته، خو د زړه مسله ده، زړه ټیک ده خو د استماع مسله ده اورېدلو. نو درنګ د دین اسلام داسي چې کله انسان د دین په بعض اجزاو کې او په بعض حصو کې هغه بهتري او په بعض حصو کې هغه کمزوري وي، نو هغه کمزوري لري کول پکار دي. نو محترمو د دین اسلام دا هغه نصاب ده، دا هغه اجزا دي چې په دې کې چاته استثناء نه ده حاصل، په دې کې چاته استثناء نه ده حاصل، بلکې موږ تاسو کې د هر فرد نه مطلوب ده چې را د عقاید، دغه عبادت، دغه معاملات، دغه معاشرت، دغه اخلاقیات دا د اسلام په سنچې کې د اسلام هدایاتو مطابق، د دین تعلیماتو مطابق. دا محترمو د دین اجزا دي، یو د دین شعبې دي. د دین شعبې دا یو بل تعبیر ده. دا اصل کې تعبیرات دي. د وی خبرې په یولو د پاره علماء کرام کله تعبیرات کوي چې خبره واضح شي، نور داسې نه چې هغه څه منصوص شي، خو دغه تعبیر د په یولو د پاره به طور مثالی. محترم شعبې مقصد دا ده دین اسلام چې په یوې معاشره کې د مسلمانانو په معاشره کې د موږ تاسو اټولو دا خواهش ده، دا د موږ تاسو درد ده، فکر ده، غم ده، د اټولو مسلمانانو خاص کر چې دا حاضرین مجلس دي. ظاهره خبره ده چې دا ټول د دین په عنوان او په محبت کې جمع دي. دا خواهش لري
چې د ما په کور کې، د ما محله او معاشره کې، د موږ تاسو په ملک کې، په را دنیا کې د دین اسلام دا احیا، بقا، نشر و اشاعت، پلاو، حفاظت، دفاع، دا ټول دا ممکن دا موږ تاسو غواړو کنه غواړو. دا څه ظاهره خبره، هر مسلمان خپل عملی لحاظ سره به کمزوري، خو دین سره د غمره محبت او تعلق کی چیرې دین د آباد د موږ تاسو معاشره د په دین آباد د دین شعبې چې کومې دي دا در اصل هغه شعبې دي چې دا د دین خدم شعبې دي. بعضې شعبې داسې وي چې پاغې کې د دین نشر و اشاعت کیږي. دا د دین د مختلف مهنتونو چې څومره مختلف مهنتونه دي د دین د احیا لپاره، د دین د بقا لپاره، او د دین د نشر و اشاعت لپاره، د دین د پلاولو لپاره مختلف قسم ته په معاشره کې داسې دینی مهنتونو ضرورت په هغې نه بغیر په هغې معاشره کې دین ژوندانه شي پاتې کېږي. مثلا د دین نشر و اشاعت او پلاول د دې لپاره د دعوت او تبلیغ ضرورت دی. د دین یوه شعبه ده. د الله دین ته خلک بلل، د الله کلام ته خلک بلل، الله ته خلک بلل، چې څومره دینی احکام دي دې ته خلک بلل، دا دعوت الى الله ده. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. او بل تبلیغ ده د الله احکام، د الله دین، د الله آیتونه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث، دغه دین بل ته رسول. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، دا بل ته رسول دی. اوس کچېرې په معاشره کې د دعوت او تبلیغ هغه چې په کوم شکل او صورت کې وي چې د اسلام او د قرآن او د حدیث چې کوم اصول او ضابطې د هغې تحتي کچېرې داسې فعال شعبې نه او داسې فعال مهنتونه نه، نو محترمو دغه دین دیونه دوه ته نه پلویږي، او د کور نه محلې ته نه پلویږي، او د محلې نه بار نه پلویږي، دا په دې باندې پلویږي. دا د دین دپاره داسې دا مستقل کل وقتي د دغه شیونو دغه قسم ته مهنتونو ضرورت ده د هر معاشرې. همدرنګ ته تعلیم و تعلم ده، سیک نه سکانه ده. دا خپل اولاد ته او نوی نسل ته او چې کوم د مسلمانانو نوې قافله روانې ماشومان هغو ته خپل دین ورزده کول، خپل د الله کلام ورزده کول، احادیث مبارکه ورزده کول، فقه ورزده کول، چې څومره دین ده دا هغو ته مخته کول. ظاهره خبره ده تعلیم و تعلم بیا چې د هغه څومره شکل و صورت ته، که هغه د صفا چبوتره ده، او که هغه د انار د درخت لاندې ده، او که هغه د نن سبا مروج د مدارسو نظام ده، که مکاتب قرآنیه دي. خو به هر حال دا د هر دینی معاشري ضرورت ته چې په هغه ځای کې دا مهنت هر وخت روا دوای، چې په هغه ځای کې سي په هغه ځای کې دا مهنت وي د تعلیم او تعلم سیک نه سکانه د الله دین نور خلکو ته شیل. یو سړی دا هغه کې د حج شوق خوشته، خو د حج په مسایلونو ده خبر، ظاهره خبر د حج خوبو هغه احسنې طریقې سره الا ادا کوي چې کله حج احکام هغه خبري. نو درنګ ته تعلیم او تعلم دا هم مستقله شعبه ده. ام درنګ ته جهاد ده، دا د دین شعبه ده. کچېرې جهاد نه او چې په کومې طریقې سره مشت قرآن او حدیث دی هغې تعلیمات رکوي او کوم دغه مشت حدود او قیود ذکر کوي، کچېرې هغه نه نو دغه کفار او کفري ممالک هغه نه مسلمان پرېږدي، نه اسلامي ممالک پرېږدي، او نه د دینی مراکز پرېږدي. نو دا د دین خپله یوه شعبه ده، د دې خپل فایده ده. همدرنګ ته تزکیه نفس ته، تزکیه نفس خپل اصلاح کول. د کوم انسان زده کړه خو شته، خو د زده کړې نه بعد په هغې کې دومره ایماني قوت چې هغه په هغې باندې
پاغه باندې عامل جوړ چې عمل کوي، نو دا ځان ته مستقل مهنت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد نبوی کې کله د معلم په شان باندې ناست، انما بعثت معلما، او کله د داعی په شکل کې ناست، دغه په صورت کې امت سره مخاطب او واعظي، او کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی مربی په صورت کې ناست. د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین خپل چې کوم احوال دي او د اخلاق متعلق د خپل باطن متعلق د احادیث مبارکه دغه بشمار حدیث دي، هغه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم معلومات کوي. نو محترمو امدرنګ ته د دین د حفاظت لپاره وقتن فوقتن کفار، یهود و نصارا، مشرکین، د اسلام دشمن څومره د اسلام دشمن دي، دا وقتن فوقتن د مسلمانانو په عقایدو باندې، په نظریاتو باندې، په نورو شیانو باندې، اسلامی اقدارو باندې، مقدساتو باندې، شاعرو باندې دا حمله کوي. تاسو ګوره نو ظاهره خبره ده چې علما کرام د رد الفتن دغه فتنو په مقابله کې میدان ترسیبه. نو محترم دا داسې دي د زنه شعبې هنګامي طور باندې مستاسو ضرورت ته دي، زنه شعبې د مستاسو کل وختي مستقل ضرورت ته، یو وخت کې دغه نه خلاصان نشته. نو محترمو د دین اسلام د شعبو مقصد دا ده چې دا د دین د حفاظت، د احیا، د بقا چې کوم خلق هغه د دې لپاره مهنت کوي چې هغه په څه طریقې سره د الله تعالی جل جلاله په ځمکه باندې د الله نظامي وګوره مختلف جهتونه د دین اسلام، دا دین عظیم دین ده، په مختلفو د الله تعالی د دین د نصرت مختلف طریقې دي، او مختلف طریقو سره، مختلف عنوانونو سره، او مختلف د خلکو مختلف صلاحیتونه دي، هغه د خپل د الله تعالی جل جلاله د دین په سربلندۍ کې صرف کوي. ان تنصر الله ينصركم، په دې باندې عمل کوي، د الله تعالی جل جلاله د دین نصرت کوي. نو محترمو د دین شعبو مقصد دغه، یعنی یو خو د دین اجزا دي، دا خو هر فرد شخصي نصاب ده. د دین شعبې داسې دي چې تا یو سره وي دغه عقاید، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات به ټیکي، دا د ذاتی زندگی ده، خو دغه د الله د دین په نصرت کې حصہ نه دا ځان ته شاید لکه یو طرف ته خو سړي د دین چې څومره اجزا حصې دي په دې باندې هغه پرای، او بل طرف ته هغه د خپل وس مطابق، د خپل استعداد مطابق، او د خپل چې الله تعالی جل جلاله کوم ورکړي صلاحیتونو مطابق هغه کې هغه د خپل دین په نصرت کې هغه خپل حصہ چي، چې هغه د خپل صلاحیتونو د دین کوم شعبې سره ډیر قریب دي، هغه کې هغه خپل حصہ چي. نو محترم یو د دین اجزا دي، یو د دین شعبې دي. بل چای دین کامل او دین ناقص. الله تعالی جل جلاله خپل کلام کې فرمایي افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، آیا تاسو د دین د کتاب په بعضې حصے باندې ایمان لرئ او د بعضې انکار کوئ؟ نو د هغې ډېر سخت وعید ذکر کړه، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. الله تعالی جل جلاله داسې قومونه رسوا کوي چې هغه د دین په یوې حصې عمل کوي او د دین یوه حصه نظر انداز کوي. یو بل ځای کې الله تعالی جل جلاله فرمایي ومن الناس من يعبد الله على حرف، بعضې خلک د الله بندگی کوي خو په یوې کنارې باندې کوي. فإن أصابته خير اطمأن به، کچېرې په هغې کې خیر وي نو بیا خو کوي، وإن أصابته فتنة انقلب على وجه، او کچېرې په هغې کې ازمیښت وي نو بیا د مفاد سره ټکراو وي، بیا په دین باندې عمل نه کوي. محترمو د دین کامل ناقص دی چې یا خو د دین چې کوم تاسو ته اجزا ذکر شو د هغې څه اجزاونه په نیم د دین یوه حصه راواخلي بله حصه پرېږدي، لکه عقاید یې خوستي بس د دین نور حصونه بالکل غفل،
دا د دین یو حصے باندې عمل دا یو حصہ پرېږدول. همدارنګه ته عقاید عبادات رخصتي او معاملات معاشرت پرېږدول. نو دین نقص دا ده چې د دین څه اجزا د رخصتي او څه اجزا د پرېږدول. یو صورت د دین نقص دا ده. او دویم د دین نقص چې کوم دین ده د هغې صورت داسې جوړیږي چې د دین ظاهر راواخلې حقیقت یې ضایع کړي. فویل للمصلین الله تعالی جل جلاله کې مصلین نه لي منځ کوي خوریا کوي منځ کوي خوریا کوي فخلف من بعد خلف اضاعوا الصلاه منځ ضایع کو منځ شته خشوع او خضوع نشته اعمال شته خو پاغي کې للهیت نشته د دین ظاهري ډنچا مکمل ده خو پاغي کې خلوص او للهیت نشته رضا دی الله رضا نشته پاغي کې نیت نه ده صحیح زکات شته خو پاغي کې نیت نه ده صحیح. اوس دا هم د دین نقص دین یو صورت چې د دین ظاهري ډنچا مکمل ده د دین اسلام ظاهري ډنچا مکمل ده خو د هغې روح نشته صرف صورت ته. محترمو په صورت باندې الله تعالی جل جلاله د نصرت فیصلې نه دي. صرف په صورت باندې الله تعالی جل جلاله صرف صورت ته نه ګوري. الله تعالی جل جلاله صرف صورت ته نه ګوري بلکې غزړه ته هم ګوري. ولکن ينظر الى قلوبكم واعمالكم غزړه ته هم ګوري عمل ته ګوري. دا د چا د پاره کې انما الاعمال بالنیات د بخاری شریف اول روایت ته. نو الله تعالی جل جلاله دا ګوري چې د بنده چا د پرخته ده. نو محترم یو صورت د نقص دین دغه یو صورت دا ده چې پاغه کې هغه حقیقت ضایع شي صرف صورت وي صرف ظاهري بس. دا هم دین نقص. د دین نقص یو بل صورت دا ده چې دین سره تعلق دا صرف د مفاد او هدرسي کچره خواهشات او جذبات سره تعارض نشته دی الله دی حکم او کچره باغې کې نام او نمود او نمایش ته نو بیا خو ټیک ته بیا خو دین باندې عمل کوو. کچره نام او نمود نشته شهرت نشته راحت نشته عزت نشته د دین په فیصله کې یو مسلې کې ماده پر څه نقصان ده عارضی یا د میراث مسله ده یا بلې واد مالی چا سره مالی معامله ده چا سره د ځمکې تنازع ده باغې کې کچره مشتاستا ګورو چې په اسلام کې ګټه نشته نو بیا په غزا کې مشتاسنا اسلام خطای. نو ګوره د دین سره تعلق شته خو دین سره تعلق د خپل مفاد او هدرسي ده. د انسان مفاد څه دي؟ شهرت راحت عزت مالی ګټه. نو هغه ده ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابته خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. نو دا دین سره تعلق شته دین سره وابستګي شته دی الله تعالی جل جلاله په حکم باندې عمل کوي خو تر عمره چې خپل نفس سره ټکراو نه. نو محترم الدین نقص یو صورت دا هم ده د دین نقص یو صورت ده. یو بل صورت ته د دین نقص چې هغه نن سبا ډېر مروج ده هغه دا ده چې عقل پرستی دین مني دی الله تعالی احکام مني خو هغه احکام مني چې کوم د عقل په سنچې کې رسی بس. نو دا په حقیقت کې خدا پرستی نه ده دا په حقیقت کې عقل پرستی ده. او امخ کې چې کوم ذکر شو هغه هم په حقیقت کې خدا پرستی نه ده بلکې نفس پرستی ده. نو دې واجب نه دغه نفس پرستی د عقل پرستی د شهوت پرستی او دا د دین په دین زنه اجزا خستل زنه پرېږدول حقیقت خستل نه ظاهر خستل حقیقت ځای کول دا ټول سری دا ټول نقص دین ده. الله تعالی جل جلاله مستاسنا کامل دین غواړي کامل مکمل دین اسلام دا کامل دین ده. الله تعالی جل جلاله مستاسنا کامل حوالګي غواړي. محترمو دغه دین اسلام چې مستاسنا کومه کامله حوالګي غواړي او چې غای چې ته الله ته تسلیم شه دا څه مشکل نه ده. دا یاد ساته دا بالکل مشکل نه ده. دین فطرت ته الله تعالی جل جلاله مستاسته چې کوم د دین اسلام را کړه د دې پر نه در کړه چې مستاسو مشقت کې چي
موږ تاسو تکلیف کې چي موږ تاسو پریشانه کې چي دغه دین اسلام دې پر رکړه دغه دولت دې پر رکړه دغه عظیم الشان او دغه منور او ډیره معطر او ډیره پرسکون لار ده دغه لارې دې پر حواله کړي چې دو په دې دنیا کې ډیر په سکون په امن او امان په چین په آرام سره وخت تیر کړي. محترمو اسلامی معاشره چې په کوم ځای کې د اسلام تعلیمات ژوندۍ وي نو په هغه ځای کې دین چې کوم ځای کې په یو فرد کې راشي هغه ځای کې امن او امان سکون چین خوشحالي راولي او کچېره په معاشره کې راشي معاشره کې سکون او چین راشي او کچېره په یو قوم او ملک کې راشي نو پاره کې خوشحالي او سکون راحت راشي. دا نه چې داسې پابندۍ چې موږ تاسو مشکل کې چي دا د موږ تاسو د خسته ژوندۍ تیرولو لپاره الله تعالی جل جلاله مشته یو لیار شلل چې دې باندې تاسو خسته او ډیر پر سکون وخت تیرول شي. اسی ز تاسو د بطور مثال عرض کوم اسلام چې کوم طریقې سره معاشره تشکیل کړي هغه چې کوم قسم ته دغه تاسو تخیل او صورت لاغون ته تصور وکړي کچېری یو کور داسي چې هغه کې مکمل دی الله تعالی جل جلاله چې کوم احکام دی هغه مکمل ژوندۍ هغه د دین او د اسلام په تعلیماتو باندې خستای دغه دین اسلام. محترمو هغه کور کې وو ازای مسلم وي مسلمان ته څوک تکلیف ورکړي نه ځکه چې هغه جان مال ابرو عزت دې کې بچاته نقصان نه ورکړي. د موږ تاسو دین اسلام الدین النصیحه دا سر همدردی د اخر خوې ده چې یو کور داسې وي چې هغه ټول اخر خوې او مفت پرستی نه هر یو بل د ځان نه مختکی او هغه کې عاجزي وي تکبر نه وي په کور کې پای کې رحم وي او په خپل منځ کې الفت او محبت وي غیبت نه وي دروغ نه وي وعده خلافي نه وي پاغه کې د چا حق ویل نه وي چاته نقصان نه وي رسول په خیر په امور کې دیوبل مرسته کولی او چا سره حسد نه وي بغض نه وي نو دا کور جنت کور دا او کدا کور پدې کې تکلیف ده دې کې خو راحت ده دا کومه معاشره ده او کچری یو بازار داسي چې پاغه کې دکان نه پاغه کې صفائی معاملاتي پاغه کې د وعده پر کول وي او پاغه کې چې کوم گاګ تاغه سره همدردی هغه د مفاد بری کې فیصله کیږي نو دغه بازار ډیر بهترین او ډیر پرسکون بازار وي او کنه وي. نو دین اسلام چې موږ تاسو کومه ژوندۍ راکې که فرق ته ورکی که اجتماعي ژوندۍ راکې کدي کور ژوندۍ ده کدي بازار ژوندۍ ده کدي ایوان ژوندۍ ده او کدي د عدالت ژوندۍ ده دا ټول د اسلام په تعلیمات چې کله خستای نو به دا دومره مزیداري دومره شانداري لکه د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ژوندۍ تاسو ټول ته مسلمان ته مقتدا د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دغه حسن معاشرت دغه ژوندۍ دغه طور طریقې دغه اخلاقیات دغه بازار دغه ایوان دغه عدالت دغه فیصله څومره خستای او څومره پر سکون هر سره څومره پامن کړه نن سبا خو چې کله د دین دغه احکام او د دین دغه تعلیمات د مشتاسو عملی زندګۍ نه وته د پریشانی خو دغه جوړه کړي مسله دینه دا جوړه کړي مسله خو دې جوړه کړي چې مسلمان خپل منځ کې حسد کوي بغض ده خپل منځ کې یو بل نفرت ده او د یو بل هر سره د مفادو په جنگ کې اخته ده او د خپل مفادو د پاره د بل عزت ته هم لاس چي مال ته هم لاس چي دغه شخصیت ته هم لاس چي او دغه چې کوم دا جسم او دغه اذا او تکلیف هم ورکي صرف خپل مفاد جنون د بغبند هغه صرف خپل مفاد خوسته نو مسله خو دې جوړه کړي نو محترم دین اسلام خو چې کوم معاشره تشکیل کوي هغه خو داسې معاشره ده چې هغه ډیر جنتی معاشره ده هغه حقيقي داسې جنتی معاشره ده الله تعالی جل جلاله دا غواړي چې د ما عباد او د ما بندگان دا په دغه ځای کې د اسلام په خسته تعلیماتو باندې وخت تیر کړي. محترمو اوس دغه دین اسلام دا به اسانه سره څه طریقې سره مشتو زندګي تراش لکه مثلا د هر چا خواهش ته چې دین اسلام کامل مکمل ز په اسلام کې داخل شي خو د دې اسانه طریقه څه ده اسانه طریقه څه ده نو محترمو د دې اسانه طریقه دا ده چې یو سړی ته پورا دین باندې تل آسان شي
او هغه ته د الله تعالی جل جلاله حکم ته تسلیمېدل آسان شي. د دې طریقه دا نه ده چې تا ته د هغې یو طریقه خو دا ده چې د هغې تا ته علم وي کم از کم ضروري دین نه ته خبرې یو خو دا ده او هغه خو زر کېږي خو دومره مشکل کار نه ده هغه خو تعلیم سره تعلق لري. خو کله کله سړي ته معلومات خو وي خو دومره په هغه کې قوت نه وي چې هغه په هغې باندې عمل وکړي. یو سړي ته پته ده چې تهجد اجر ډېر ده خو تهجد خو یو ایماني قوت غواړي که نه. یو سړي ته پته ده چې دروغ ګناه ده خو دروغ نه بچ کېدل خو ایمان غواړي که نه. یو سړي ته پته ده چې یاره دا 1 کروڑ روپۍ دي او که ته دروغ وایې بیا دا ته حاصلولی شي اوس دروغ نه ځان بچ کوي قیامت ورته مخته ده خو دا خو یو ایماني قوت غواړي. نو محترم یو شی خو دا ده چې ضروري دین علم حاصلول دا خو آسان ده یو شی ده. دویم دا ده چې سړي ته آسان شي هغه دا ده چې دا اسانېږي په ایمان او په تقوا سره. چې کله د سړي په زړه کې د الله تعالی جل جلاله باندې غیر متزلزل یقیني ایمانی الله تعالی سره تعلقي د الله تعالی نه د الله تعالی عظمت او لوی په زړه کې او د هغې لویۍ د وجې نه د ده په زړه کې د الله خشیت بیا دا سړی چې کوم ده اوس ده کې ایمان مضبوط ده. چې کله ایمان مضبوط شي نو بیا دا د ایمان مضبوط نتیجه دا ده چې په ده سړي کې تقوا راشي. ځکه چې کوم سړي ایمان که نه هغه د الله تعالی په ذات او په صفات باندې کامل یقین وي کامل ایمان وي د ده زړه د الله د الله تعالی جل جلاله په صفات چې څومره ذکر ده یاد ده د الله په یاد سره منوري. نو محترمو دغه پاک زړه کې چې د الله تعالی جل جلاله دا طاقت او قدرت دا په زړه باندې مشاهده کوي په ده کې مضبوط ایمانی د دغه ایمان دی وجې نه بیا ده کې تقوای د الله تعالی جل جلاله هر حکم بری کې دا محتاط وي چې دا د ما د رب فیصله ده. ده ته آسان وي دا د طبیعت ثانیه جوړ شي د مزاج جوړ شي. لکه ګوره یو عام کس تا ته حکم وکړي ته هغه احسنې طریقې سره نشي پوره کوه تا کې سستی ده او تا کې دومره همت نه پیدا کړي. خو که چیرې یو ډېر غټ بادشاهي ډېر د څو براعظمونو بادشاهي او تا سره ډېر احسانات او تا ته د هغو احساناتو احساس هم وي او هغه ته به په موقع وي چې الله ماته یوه خبره وکړي حکم وکړي زه یې پوره کړم. هغه کس چې تا ته حکم وکړي مشکل نه مشکل حکم ته ډېر شب و روز محنت کې پوره کوي او ډېر په عشق سره پوره کوي. دا ویلي دا قوت څه شي پیدا وکړي تا کې دغه محبت او دغه تا کې احساس چې کله د چا په زړه کې د الله تعالی محبت وي الله سره تعلق وي مضبوط ایمان وي دغه ایمان داسې یو نور ده د داسې یو قوت ده د داسې یوه بجلي ده چې دا تا د الله بندګۍ ته حواله کوي تا د الله تعالی په بندګۍ چي. خو دغه ایمان او تقوا به حاصلېږي څنګه دا یو اهم سوال ده. یعنی ایمان او تقوا خو دا خو صرف په بیان نه حاصلېږي. ایمان او تقوا محترمو دا کله په بیان نه حاصلېږي چې کله په بیان به ایمان او تقوا حاصلېږي. ایمان او تقوا دپاره لازمي دا ده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. اهل الله او صلحاو د هغو په صحبت کې پاتې کېدل دي چې کله د انسان تزکیه وشي. ایمان مضبوط ایمان کله حاصلېږي چې کله د انسان تزکیه وشي د دې زړه چې کوم رذایل دي که نه دا لرې شي او بهترین صفتونه چې کوم دي دا راشي نو د ده زړه مزکا مصفا پاکیزه منور داسې ښایسته زړه جوړ شي. د زړه نه حسد لرې شي تکبر لرې شي ریا لرې شي بغض لرې شي دا ګندونه لرې شي. خو محترمو اوس دغه تزکیه او دغه اصلاح دا عموما تاسو معاشرې کې وګورئ د دې باره کې موږ تاسو ډېر سنجیده نه وو. د دې زړه صفایي موږ تاسو ته او د بد عادتونو نه ځان خلاصول موږ تاسو ته داسې لاګي دې خوشفهمۍ کې مبتلا وو چې یاره دغه د انسان اصلاح به په دې کېږي چې زه به چې ته یو بیان واورو یا یو کتاب مطالعه به وکړه په دې باندې به ما اصلاح وشي په دې باندې قطعا نه کېږي. تاسو ګورئ الله تعالی جل جلاله نظام ده که یو طرف ته کتاب الله دی بل طرف ته رجال الله دی. که چیرې د الله تعالی کتابونه دي نو انبیاء الله دی. بیا الله تعالی جل جلاله صرف د چا د امتونو د تزکیې لپاره کتاب نه رسوي انبیاء علیهم السلام هغه هم رسوي. نو محترمو دغه شی چې کوم ده د زړه اصلاح دا یو سړي په زړه کې حسد ده دا جراثیم دي
یو سړي په زړه کې شهرت پسندي ده، ریا ده، دا زهر دی زهر. ایموج اعمال تبکی بربدئی بیان دا بیان هم دنیا دے پرش کزه چې د الله په لاره کې کوم هغه هم دنیا دے پرش، کزه عبادت کوم هغه هم دنیا دے پرش. دا سي کینسر ده. اوس دا کینسر علاج زکو او د سره په کتاب کوم چې کتاب پڑھاو کو بس زب دینه مانش نه داخله کسرنګي د تا کینسر مرض لګیدله او ته سنجیدګي سره هسپتال کې علاج کوي. د روحاني بیماری خو د زړه چې کومه بیماری دي دا محترمو د جسمانی بیماری نه زیات حساس هم دي او د دې علاج هم دومره نزدک دا خپل طرف نه کیږي، دا نزدکت لري. دا ډیره د غور خبره ده چې نن سبا مش تاسو د زړه صفائی غواړو خو صرف تمنا غواړو، په تمنا باندې نه کیږي، صرف شوق سره نه کیږي. دا شای د دې پر سنجیده مهنت لاګي، توجه لاګي، د ته وخت ورکول لاګي. لکه څنګه مش تاسو دا جسمانی طور باندې بیمار شو، بیا موږ وخت هم لګو، پیسې هم لګو او مشقت هم برداشت کو، ځان هسپتال ته رسو. ویلې مستقبل صحت عزیز ده، مستقبل صحت اهم ده. نو محترم درنګ ته دا د زړه صفائی، الله سره تعلق جوړول، د نیت درستګي او دغه چې کوم د زړه بیماری دي، روحاني امراض دي، د دې نظر پکول او دغه بد عادت چې دو مشتاسو په زړونو کې جړې مضبوطی کړي، دین ځان خلاصول دا یو ډېر غټي بیماری دي. دیتا بقاعده روحاني هسپتال کې داخله لاګي. دا په ویره کې دوه ورځې نه کیږي. دې ته پر ذهني تور باندې موږ تیارو چې زه دومره غټ بیماری علاج غواړم، شهرت پسندې علاج غواړم، تکبر علاج غواړم، زه په ځان کې عاجزي راوستل غواړم، زه په ځان کې تقوا پیدا کول غواړم او زه چې د ایمان مضبوط شي، د تیارو وخت دجال د جلی فتنو وخت چې داسې نه وي چې ایمان به ضایع شي. دا دومره عظیم شان نعمتونه زه حاصلول غواړم، خو دا صرف په خوشفهمه، په تمنا او ډیر پر پسندې په دې سره نه کیږي. محترم دې پر همت لاګي، دې پر سنجیده اقدامات لاګي، دې پر وخت لاګي، هغه دې پر محترم دې پر خپل اصلاح دې پر خپل رب سره خپل تعلق مضبوطول دې پر یو سنجیده طریقې سره مشتاق نن سبا معاشره کې وګورئ. د خپل تربیت ډیر مشکل کار ده، د خپل تربیت کول دا ډیر مشکل کار ده او په نفس باندې دا ډیر شاق ده، نفس باندې دا ډیر مشکل لګه دی بارا. نو هغه دی واجب نه نفس عموما د دې نه منډه وای ځان ستوین. خو مشتاق ته په کار دادی نن سبا مشتاق ډیر د فتنو په دور کې، ډیر د تیارو په دور کې، ډیر داسې دور کې یو چې هر ورځ داسې فتنې دي چې ډایرکټ پزړه باندې، داسې فتنې دي چې مشتاق په ایمان باندې ورسي، د مشتاق لپاره، د خپل مشتاق اولاد لپاره، د اقرباو رشتہ دارانو لپاره ډیر زیات پر خطر وخت. داسې وخت چې د سحر سره مسلمان وي الله د حفاظت وکي مخام کفری، داسې وخت. نو په دې وخت کې محترمو د خپل مضبوط ایمان ضرورت ده، ورنه دغه چې کوم د وخت ده د دې وخت فتنې دي دا به د سیلاب غني موږ یو ځان سره، دا حقیقت ده، دا د مشتاق لپاره چیلنج ده. دغه وخت کې د خپل ایمان حفاظت چیلنج جوړ شو د مشتاق لپاره. نو محترمو د دغه ایمان حفاظت لپاره، د دغه تقوا د حصول لپاره، د دغه خپل رب سره خپل تعلق مضبوطول لپاره یو خو موږ په دغه نیت سره، په سنجیدګۍ سره او موږ په دغه اراده سره کربوغه شریف کې دغه اصلاحي چلا ولګو. د دې لپاره څه وکړو؟ اصلاحي چلا ولګو. د دې لپاره یو اسانه طریقه ده، ځکه چې د دې لپاره خاص تربیت لاګي. محترمو دا دغه څه نه کیږي. د دې لپاره خپل محال لاګي، ذکر او اذکار لاګي، خدمت لاګي، عبادت لاګي، صحبت صالح لاګي، تعلیم لاګي، هغه لپاره یو خاص محال لاګي. دا داسې نه کیږي، په کور کې نه کیږي. دا شای دا به ډیر په وضاحت سره خبره وکړه، دا په کور نه کیږي. نو دې دی واجب محترمو موږ تاسو ته د دې خبره ډیر زیات ضرورت ده چې موږ ترجیحاتو په بنیاد باندې اولین فرصت کې خپل وخت فریق کو، موږ تاسو خالص په دغه نیت باندې یو چلا ولګو، موږ یو چلا ولګو او بیا دغه چلې لپاره محترم موږ تاسو لپاره الله تعالی جل جلاله یو ډیره نادره مکاره کړي، یو ډیره بهترینه مکاره کړي. هغه مقاصده د رمضان مبارک میاشت روانه ده، د خپل نفس د اصلاح لپاره، خپل رب سره تعلق مضبوطولو لپاره د الله رحمتونه وریږي. داسې
زړونه نرمي پاغې کې د خپل اصلاح اسانه وي پاغې کې دغه جراثیم او دغه غندونه لري کول اسانه. نو موږ تاسو دایره دا وکړو چې موږ دغه رمضان دا د خپل اصلاح لپاره وقف کوو، دا د الله تعلق لپاره وقف کوو. د یو ټوله ژوندۍ مو تیره کړه د یو چلا زه د خپل رب سره د تعلق لپاره وبس او زه دغه یو چلا دا د خپل زړه د صحیح معنی کې د پکې لپاره د دې لپاره نه چې زه دا چلا د دې لپاره تیراو چې زه چې تا مانه پیر جوړ شي د ما خلک عزت کوي دا خو دنیا ده. د دې لپاره نه چې زه چې دا یو خلیفہ جوړ شه دا ټول دنیا ده. خالص د الله دی پر خالص دی الله تعالی جل جلاله دی پر بیا ته ګوره چې ته دغه قدم د کور نه خلی چې دا څومره مبارک دي څومره انوارات دي څومره خیرونه او چې به ته تکلیف برداشت کوي پای کې څومره خیر او برکت دي. نو ان شاء الله د عملګرو نه درخواست ده چې دغه یو چې کوم موزه د رمضان چلای په دې کې طلبه کرامو لپاره ډیره زبردست موقع ده ځکه چې طلبه خو ټول کال مصروفي علما ټول کال مصروفي دغه چې کوم د 15 شعبان نه 27 رمضان رسي چې کومه موقع ده چې دا موږ ضایع نه کوو. په دې کې الحمدلله کربوغه شریف دارالایمان او تقوا کربوغه شریف کې یو ډیر بهترین هغه کې خالص دغه لپاره داسې نظام د چې طریقې سره چې د کوم خلک راشي هغه ته دغه شی حاصل شي دغه مهنت پکې یغه پر مکمل یو جامع نظام ده. دا نظام غاړي دا پورا یو جامع نظام تربیت غاړي. نو هغه شانته محال هغه دغه لپاره چې هغه ډیر اهم ده. نو محترمو تاسو نه دا درخواست چې موږ تاسو د خپل اصلاح لپاره د خپل رب سره تعلق لپاره د ایمان مضبوطی لپاره یو چلا ولګو تیار بو ان شاء الله موږ کنه ان شاء الله دې لپاره تاسو نه درخواست ان شاء الله چې د ورته دغه رمضان کې موږ په دنیا باندې دا وکړو ان شاء الله. الله تعالی د مشتاق ته د عمل توفیق نصیب کړي.